نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د 14مې سپارې خلاصه بیانېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله جل جلاله دا خبره بیانوي وای قرآن کریم د حفاظت ذمہواری د ما خپل اخیسته ده. قرآن کریم را نازل کړی ما ده او د حفاظت ذمہواری د ما خپل اخیسته ده. د قرآن کریم نه علاوه نور چې څومره آسماني کتابونه دي د هغو د حفاظت ذمہواری ما نه ده اخیسته. د وجه نه د قرآن کریم الفاظ او معنی دا بالکل صحیح سلامت دي، محفوظ دي، چا تبدیلی نه تب راوسته او د قیامت پورې بعد قرآن کریم الفاظ او معانی دا بالکل محفوظ وي. خو قرآن کریم نه علاوه نور آسمانی کتابونه چې څومره دي د هغو الفاظ او معانی دا محفوظ نه دي. بیا الله تعالی مخکې د حضرت آدم علیه السلام د تخلیق ولا خبره بیان کړې ده. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. او ما حضرت آدم علیه السلام په خپل قدرت باندې جوړ کو. بیا مې حضرت آدم علیه السلام جسم ته روح ور واچو. بیا مې شیطان ته وویل چې ته حضرت آدم علیه السلام ته سجده ولګوه. بیا د غرور وکړو، تکبر یې وکړو، انکار یې وکړو چې زه د اور نه پیدا کړی یم، دی د خاورې نه پیدا کړی. بیا زه څرنګه ته سجده وکړم، زه خو اعلی یم، دی ادنا ده. بهرحال بیا د شیطان دعا الله تعالی دا قبوله کړله چې دی به د قیامته پورې دی بالکل ژوندی وي. او الله تعالی دا خبره بیان کړې ده وایي ته خپل طاقت استعمالوه چې څوک ګمراه کولی شي ګمراه کوی، خو کوم چې متقین دي، نیک خلق دي، هغه ته کله هم نشي ګمراه کولی. بیا داسې مخکې د الله تعالی د شیطان څخه کوم بد انجام ده هغه هم الله تعالی بیان کړی ده. بیا الله تعالی د اصحاب حجر دا واقعه بیان کړی ده. د حضرت صالح علیه السلام چې کوم قوم یغو د فرمایشي معجزاتو مطالبه کوله چې ته کله د غره نه یو بلار به اخرى پیدا کې موږ به د تا اطاعت کوو، د تا خبره به منو. بهرحال هغه وخت د مړه کړله، بیا انکار وکړ. بیا الله تعالی یو عذاب پرې راوسته، دومره سخت आवाज عذاب چې د आवाज د وجې نه دوی ټول نیست و نابود شول، ختم شول. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ای پیغمبره ما تا ته یو داسې سورت تر کړی دی چې هغه بار بار ویل کېږي. د هغه نه مراد سوره فاتحه ده. او دا ته قرآن عظیم هم وایي ځکه چې دا د پوره قرآن کریم خلاصه ده. په ټول قرآن کریم کې چې کوم اهم بحث او اهم مضمون بیان شوی ده، مثلا توحید، رسالت، قیامت، احکامات د منلو او د نه منلو، دا شپږ قسمه احکامات ډېر په تفصیل سره بیان شوي دي. نو دا ټول احکامات الله تعالی په سوره فاتحه کې اجمالا بیان کړي دي. د وجه نه دا د ټول قرآن کریم خلاصه ده. او دغه کوم سورت چې ده په دې کې بنیادی او اهم مضامین دا ټول بیان شوي دي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي وایي نبی علیه السلام به اول عبادت په پټه باندې کوو او دین او تبلیغ وال کار چې کوم دا به هم د په پټه باندې کوو. خو چې کله دا آیات را نازل سو فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، بیا په هغه نه بعد الله تعالی نبی علیه السلام ته دا حکم ورکړ چې ته په دا نه بعد عبادت او د تبلیغ کار دا بالکل په جوته کوه، د چا نه مه یېرېږه او په پټه باندې مه کوه. بیا هغه نه بعد نبی علیه السلام د تبلیغ کار او عبادت چې کوم دغه په جوته باندې شروع کو. بیا الله تعالی مخته دا خبره بیانوي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. دلته د یقین نه مراد مرګ ده. وایي ای پیغمبره تر څو پورې چې ته ژوندی وي د هغه وخته پورې ته د الله تعالی عبادت کوه چې څو پورې ته الله تعالی خپل ځان ته غوښتلی نه وي، د هغه وخته پورې ته عبادت کوه. دا ته وایي عبادت تکلیفي، په دا باندې اجر هم ستا او ثواب هم ملاویږي. او یو بل عبادت ته د قبر وال په حدیث مبارکه کې د ذکر موجود ده. په قبر چې کوم عبادت ته هغه ته وایي عبادت تلذذي، د خوند لپاره ده، هغه نه اجر شته او نه ثواب شته. نو د قرآن کریم دغه آیات د احادیث او د قبر چې کوم عبادت ته د خلاف کله هم نه ده.
دا صورت ورسو او مختبل صورت صورت نحل وای د ګمنه والی مچۍ ته د شهد والی مچۍ ته وای او په دې صورت کې د نحل د ګمنه د مچیو تذکره بیان شوی ده د وجنه د صورت ته صورت النحل وای خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين بیا الله تعالی دلته د انسان اصل او د انسان حقیقت دا بیان کړی ده و انسان ماده وی ناپاکي بیکاره حقیری او د مرداري نطفه نه پیدا کړی ده او بیا ماده ته د خبرو کولو صلاحیت ورکو او نور صلاحیتونه مو ورکړل او دای بیا د یغه هغه ذات چې کوم د ناپاکي قطرې نه پیدا کړی ده د یغه ذات خلاف بیا د یغه په ذات کې او د یغه په صفاتو کې بل څوک شریک کوي او دای بیا جګړه هم کوي دا تذکرہ الله تعالی بیان کړی ده بیا مخکې الله تعالی په انسان باندې چې کوم انعامات کړی دي یغه تذکرہ هم بیان کړی ده په دې کې یو انعام د زناور ده ساروی ګډه وای دا یو داسې ساروی ده چې د دینه تاسو ډیره زیاته فائدہ اخلي د دې چې کومه وړې دي هغه نه تاسو ته کپړې جوړيږي او یا تاسو غوندې هغه باندې تاسو خپل ستر پټوي او ګرمي او د یخ ځان ته کپړې جوړيږي او د دې چې کومه سرمنده هغه نه تاسو کوټونه جوړوي موزه جوړوي او داسې بوټونه چپلې جوړوي دا هم تاسو ته په کار درځي او داسې د کوم ساروی چې د دې شودي کوم دي هغه تاسو ته په کار درځي په دې باندې تاسو بوج هم چولای شي وزن هم دی خو دې خو په وړل شي او دا چې کله تاسو ذبح کوي تاسو ته په خوراک هم په کار راځي د غذا هم ده نو په دې کې الله تعالی په یو شي کې الله تعالی دومره زیات نعمتونه انسان ته ورکړي دي دې تذکرہ هم الله تعالی بیان کړی دا بیا مخکې الله تعالی دا بیانوي وای ما تاسو ته اس خچر او خر دا مې هم تاسو درکړي دي چې په دې باندې تاسو سوارلي کوي په دې باندې تاسو سامان وړي دا تاسو ته ډیر زیات سہولت ترکوي او بیا الله تعالی دا خبره بیانوي ويخلق ما لا تعلمون وای د قران کریم په نازلولو نه بعد ډیر داسې شیزونه پیدا کیږي چې دغه تاسو ته علم نشته مثلا نن سبا دور کې کوم جدید ټکنالوژي دا گاډي شو بس شو یا داسې جهاز شو یا ریل گاډي شو کشتۍ شو داسې شیزونه چې کوم دي هغه بیا دغه آیات خلاف نه دي دا دغه آیات په مفهوم کې بالکل راځي ځکه چې داسې شیزونه الله تعالی بیان کړی دي چې هغه به تاسو ته علم نه وي ورسته پیدا کیږي او دا کوم ورسته چې څومره شیزونه پیدا کیږي جدید ټکنالوژي باندې دا ټول د آیات په مفهوم کې داخل دي بیا چې کله د منکرینو نه دا سوال وشي چې الله تعالی په تاسو باندې تشرا نازل کړی دي بیا دوی وایي چې تشنه نه را نازل کړي هغه صرف کہانی دي اسی کیسې دي واقعات خبرې دي بیا الله تعالی دا بیانوي وای دی باندې قیامت ورځ باندې د خپل ګناه بوج هم اخلي او د دې سره سره هغه کسان چې دی بغیر د علم نه گمراه کړی دي بیا دغه کسانو بوج به هم دی اخلي د دې دنیا هم خراب ده او د دې آخرت هم خراب ده او دا سبا چې کله الله تعالی د مؤمنینو نه د مسلمانانو دا سوال وکي چې آیا الله تعالی په تاسو باندې شر نازل کړی دي بیا به دوی ورته وایي چې قالو خیره الله تعالی خیر نازل کړی ده د خپل تقوا پرانا کې به دوی دا جواب ورکي او بیا به الله تعالی دا فرمایي وایي د دې لپاره په دنیا کې هم بهتري ده خیر ده او په آخرت کې هم د دې لپاره کامیابی ده بیا مخکې د منکرینو دغه یو سوال دوی دا ویل وایي دا پیغمبر چې کومه ده دغه یو انسان او بشر نه ده پکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت انکار کاوه د دوی په خیال مطابق دا خبره ده چې پیغمبر دا د انسان او بشر نه وي بل څه دی حالانکه الله تعالی دا خبره ورته بیانوي وای په رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې څومره پیغمبران راغلي دي هغه ټول انسانانو او بشرو او داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم انسان ده او بشر ده بیا الله تعالی دا خبره بیانوي دا د تقلید دلیل هم ده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون وای تاسو به د اهل علم نه دا خبرې پوښتنه وکړئ که تاسو چیرته نه پوهیږئ دینه تقلید ثابتېږي که یو سړی په یوه خبره باندې نه پوهیږي بیا دته پکار ده چې د اهل علم نه رجوع وکړي د داسې سړي ته ورشي چې هغه سره علم وي د یغې مسلې د یغې خبرې نو دا ته تقلید وایي داسې تقلید خبره هم الله تعالی بیان کړې ده بیا د مشرکینو یو ډېر غلط عادت و
د یغو تذکره هم الله تعالی بیان کړی ده. وایي چې کله مشرکینو خواته به یو بچی پیدا شو نر، بیا به دوی خوشحالي اظهار کوو او ډولونه به والل، ډېر زیات په خوشحاله وو، خلکو باندې به فخر کوو چې زما بچی پیدا شوی دی. چې کله به د دې بچی پیدا شوله بیا په هغه وخت کې به د دوی مخونه تور شول او داسې به یې کول چې د خلکو مخ ته به نه شوی ورتلی، مخ به پټاوه همیشه او ځان به داسې ګاڼه لکه زه چې ذلیل یم او رسوا یم او د دوی د مرګ منصوبې به هم جوړولې چې موږ په دې ذلت کې وخت تیر کړو یا دوی مړه کړو. الله تعالی ورته وایي الا ساء ما يحكمون، د دوی څومره غلطه فیصله ده دغه چې دوی خپل بچیانو باندې خوشحالېږي او بچی چې کوم دي د هغې قتل منصوبې جوړوي او د هغې په پیدا کولو باندې د شرمېږي، حالانکه د بچی پیدا کول دا د انسان لپاره رحمت ده. نو په کار ده چې داسې شي احترام وکړي، عزت وکړي. د الله تعالی رحمت ناقدري کول بیا په دغه باندې د انسان دنیا هم خرابېږي او آخرت هم خرابېږي. بیا الله تعالی د یو نعمت تذکره بیان کړې ده، دا مخته هم ذکر شوله چې څاروی ده، په دې کې وړی دي او د دې څرمن ده او د دې غوښه ده. داسې وایي په څاروي کې چې کومې شودې دي دا د څښایو د ګندګي او د وینې په منځ کې دي، دې باندې نه وینه اثر کوي او نه د هغه ګندګي بوی اثر پې کوي. دا بالکل شفاف او شفاف دي او د انسان د طاقت ذریعه هم جوړیږي. دا تاسیس کوي او دا د الله تعالی یو نعمت ده. نو دا خبره هم بیانوي چې دومره الله تعالی عجیبه نعمت تر کړی ده چې د دوو ګند شیزونو په منځ کې ده، خو تاسو ته بالکل الله تعالی هغه بالکل صفا درکوي. بیا الله تعالی یو بل نعمت بیان کړی ده، وایي دا د ګیمنه مچۍ، په دې کې د تاسو لپاره ډېرې زیاتې نشانیانې دي او دا د تاسو لپاره علاج هم ده. خو هلته چې کله تاسو د یو ډاکټر، د یو طبیب، د یو ماهر سړي په مشوره سره هغه تاسو استعمال کړئ چې دا به کله استعمالوئ او د تشي سره به استعمالوئ، په کوم وخت کې به استعمالوئ، بیا هلته دغه ډېر زیاته فایده ده. او په دې کې دا نشانیانې هم دي چې انسان د تدبیر زده کړي چې د ګیمنیو مچۍ چې کومه دي هغه څنګه تدبیر اختیاروي، څنګه کور جوړوي او بیا څنګه د دوی د تګ او د راتګ ځان ته لارې دي او بیا د دوی یو خپل حکومت ته څوک خلاف ورزي وکړي د هغه خلاف څرنګه کېږي. داسې وایي تاسې دغه ګیمنو د مچیو نه هم تاسې عبرت حاصل کړي. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي د غیب علم دا صرف ماته ده، د مانه بغیر د بل چاته د غیب علم نشته. مشرکین به نبی علیه الصلاة والسلام نه دا سوال کاوه د قیامت متعلق، هغه ورځ کله را روانه ده. الله تعالی فرمایي وایي د هغې ورځې علم صرف ماته ده، د مانه بغیر بل هېڅ چاته علم نشته. نو دا یوه خبره دلته بله هم په ذهن کې کېنوئ، یو دا د غیب علم، یو دا اطلاع علی الغیب، یو دا وحی. ځان ته شی ده د غیب علم صرف الله تعالی ته ده، الله تعالی نه بغیر بل هیڅ چاته، نه پیغمبر ته، نه صحابي ته، نه عام امتی ته د غیب علم نشته. خو الله تعالی کله په نبی باندې د غیب القا وکړي، یا داسې وي چې نبی ته یوه وحی راوړي، یا داسې وي چې نبی د یوې خبرې نه مطلع کړي، هغه ته د یوې خبرې علم ورکړي، نو دا د نبی سره شته، خو براه راست د غیب علم دا د نبی سره نشته. بیا الله تعالی مخته د عرض اعمال ولا خبره بیانوي، وایي د قیامت پر ورځ به د هر امت نه یو کس د خلاف گواهی ورکوي، په دوی کې به یو ګواه را پیش کېږي چې هغه به د دوی گواهی ورکوي. داسې نبی علیه الصلاة والسلام به هم راولي، هغه به هم گواهی ورکوي چې کوم تیر امتونه دي په هغه کې کوم ګمراه خلک دي، کافر خلک دي، د هغه خلاف به گواهی ورکوي، او کوم چې پیغمبران دي د هغو په حق کې به گواهی ورکوي. او د دې نه یو قول دا مراد ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په امت کې چې کوم امتیان نیک دي د هغو گواهی به ورکوي، او کوم چې بد ګناهګار دي د هغو څرنګه ده د هغو دپاره به الله تعالی د هغه معافي غواړي، د الله تعالی نه د هغو د ګناهو معافي به ځینې غواړي. د چا نیک اعمال پیش شي په هغه باندې الله تعالی شکر ادا کوي، نبی علیه السلام شکر ادا کوي، او که د چا بد اعمال به پیش شي بیا به نبی علیه الصلاة والسلام د هغو د ګناهو د الله تعالی نه معافي غواړي. نو داسې په هر امت کې به د دې پیغمبر چې کومه ده هغه د دې ګواهي ورکوي، که نیکو د نیکو خلکو ګواهي به ورکوي او که بدو د هغو بدو خلکو ګواهي به ورکوي. دلته یو آیات ته په دغه آیات کې الله تعالی 3 شیزونه بیان کړي، ټوټل 6 شیزونه دي، وایي 3 شیزونه به تاسې کوئ او د 3 شیزونه به تاسې ځان بچ کوئ. دا تقریبا د ټول اسلام چې کومه ده دا خلاصه ده. اوله خبره خدا ده چې تاسې به انصاف کوئ،
دا په خپل معاملات کې هم دا شی راولي یو چې الله تعالی په قرآن کریم کې دا خبره بیان کړې چې ټول دین ټول اسلام خلاصت تقریبا دغه شپږ شیزونه چې درې شیزونه به کوئ او د درې نه به ځان منې کوئ. اول خدا د تاسې به انصاف کوئ. انصاف کدی مسلمان سره وي او کدی کافر سره وي په هر معامله کې به تاسې انصاف کوئ. او دوم نمبر ده تاسې به ښه کار کوئ. او درم نمبر دا چې تاسې به د خپل رشتہ دار د خپلو ګاونډیانو خیال ساتئ، د دې حقوقو خیال به ساتئ. په دې باندې استاد محترم یو فایل لیکلی ده، په هغه کې د خپل رشتہ دار حقوق 10 حقوق د تذکره کړي دي، بیان کړي دي. نو هغې تفصیل دلته ضرورت نشته، خو اجمالا خلاصه درته بیانوم. او درې شیزونه دا داسې دي چې هغه به تاسې نه کوئ. یو د بېحیایي او یو د بدي ګناه غلط کار کول او یو د ظلم. د دې درې شیزونو بالکل ځان وساتئ، بیا به انسان د همیشه لپاره کامیابي. آخري خبره درته بیانوم، الله تعالی حکیم ذات ته او الله تعالی په خپل احکاماتو کې تبدیلی راولي. او داسې به مشرکینو د نبی علیه الصلاة والسلام نه دا سوال کوو، وایي دا قرآن کریم دا د الله تعالی طرفه نه ده، که چیرې د الله تعالی د طرفه نه وای په دې احکاماتو کې به تبدیلی نه راتله، بلکې دا تا د ځان نه جوړ کړی ده. دوی به دا اعتراض کوو د نسخ باره کې. بیا الله تعالی دا جواب ورکوي د قرآن کریم بالکل حق ده، رښتونی ده، دا ما نازل کړی ده د جبرائیل امین په ذریعه سره، او په دې کې بالکل دروغ نشته چې احکامات راځي هغه احکامات زه راولم د وخت او د حالاتو په مناسبت سره. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، وایي په اسلام کې په ټولو نه اول 3 کسان شهیدان دي. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه مقدس او پاک یو ګیرو ده، یو جماعت ده چې الله تعالی د جنت زیری ورکړی ده. او داسې خبره ده چې کله انسان د داسې حالاتو سره مخامخ شي، نو بیا که چیرته دی زړه مطمئن وي، په زړه کې ایمان وي، خو په ظاهره دی د کفر کلمات وایي، بیا دا سړی کافر کیږي نه. نو 3 صحابه کرام دي، یو د عمار، یو د یاسر او یو د سمیه رضی الله تعالی عنهم. دا 3 صحابه کرام دي کافر چې کله دی ونیول، بیا په هغه وخت کې دا دی ته سوال ورکو، کافر ورته وایي تاسې داسې وکړئ چې کفر اختیار کړئ، اسلام پرېږدوئ، موږ به تاسې پرېږدو، او که چېرته اسلام تاسې نه پرېږدئ، کفر نه اختیاروئ، بیا به تاسې موږ قتل کړو. بیا داسې وشول چې یو 2 صحابه کرام یعنی یاسر او سمیه دغه په رخصت باندې عمل وکړو. رخصت باندې عمل نه وکړو بلکې عزیمت اختیار کړو. دوی ته دا هم اختیار و چې دی په ظاهره باندې کفر کلمه ویلې وای او په زړه کې خاصه د دوی هم ایمان و، خو دوی به بچ شوي وای. دوی دا لار بیا هم نه کړی اختیار، بلکې عزیمت اختیار کړو. دوی انکار ورته وکړو چې موږ اسلام کله هم نه پرېږدو، د کفر کلمه نه وایي. به دوی داسې وکړل چې یاسر هغه یې شهید کړه او سمیه دغه یې هم شهیده کړله. او داسې عمار چې کوم صحابي و دغه په رخصت باندې عمل وکړو، د په زړه کې ایمان و، خو د کافرو مخ ته دا ظاهره کړله چې زه اسلام پرې ایښی ده. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته دا خبره بیان کړله. نبی علیه السلام ورته وویل که چېرته په زړه کې د ایمان وي، دا آیات را نازل شو، بیا په یو که څوک تا په کلمه باندې د کفر په کلمه باندې مجبوروي، بیا دا سړی بیا هم نه کافر کېږي. بیا مخکې الله تعالی دا یوه خبره بیانوي، وایي اخري خبره درته کوم، وایي د دین د دعوت دا یوه طریقه هم تاسې په ذهن کې کېنوئ. وایي چې کله تاسې چاته دعوت ورکوئ، بیا به دا 3 طریقې استعمالوئ. اوله طریقه دا ده چې خبره کوئ په دلیل سره یې کوئ. او دوم نمبر خبره دا ده چې تاسې فضایل بیانوئ او ترغیب دا هم بیانوئ. او درم نمبر خبره دا ده که چېرته په دا باندې څه شبهات راشي، بیا د یغو شبهاتو د ختم کولو کوشش هم کوئ. په دلیل سره خبره بیانوئ، فضایل او ترغیب دا هم بیانوئ. او چې کله په دین باندې شبهات راشي، بیا د یغو شبهاتو د ختم کولو کوشش دا هم کوئ. دا د دین د دعوت یوه طریقه ده. الله تعالی دې موږ تاسو ته ایمان را نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسو د کفر نه او د بېحیایۍ نه او د غلطو کارونو په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.